یو کوچای په لاره روانه وه نو دا تاسو غوندې یو هلک ورپسې شي نو کوچای ورته وایي چې څه کې هلکه ما پسې راځي وی خوښه مې ډېره ویل په څه دې خوښه یم ویل ښایسته یم ویل ښه یو زما یو بله خور ده که دې ولیده بلکل به مې ونه نو دی ورته وایي چې چېرته ده چېرته ده هغې ورته لینې هغه رستو چې را روانه ده خو چې ده دا رستو کتلي یا کوچی سره یو کوټک و چې په دغه ځای خیوالی دی نو نور خفه نه شي تاسو زمونږ د زمانې زلمي خو درته پته ده چې ترزنم ډېر دي چغې وایي بیا د ګیدړ رونه دي رستو یې څوک ټینګېدی هم نه شي چې په دغه ځای والی نو لکه ټکۍ لکه د چوندق په شان نو جینۍ ورته داسې ودرېده او ورته وایي چې گفت ابله اگر تو عاشقی گفت ابله اگر تو عاشقی در بیان و دعوی خود صادقی ورته یو قمقله که ته عاشق وې نو ته به په دې خپلې وینا کې صادق وې عاشقان دروغ نه وایي ولې پس چرا برغیر یفگندی نظر پس چرا برغیر یفگندی نظر ای بود دعوی عشق بے هنر ته چې په ما مین وې نو ما ته به دې کتې که نه دا د بې وقوفه عاشق کار دی چې مین په یوي او ګوري بل ته مین په یوي او ګوري بل دعوه دې زما د عشق وکړه او ګورې زما خور ته نو عزیزانو بې وقوف عاشقان به نه جوړېږي کم کړنج واورېدو ستاسو د خولې نه پاټکي بس کو زه دومره اوږده جوار نه کړم دا یاد نه لنډې خبرې لنډ نه اوږدې یارانې کو نه اوږدې دوستانې کو بجلیګر ملا دې د دیر دوره وکړي مولانا صاحب وروره ځوان سړی دی زور یې په ځای دی ما دړه زور نشته لنډې خبرې دي او صفا خبرې دي ایمان در تخپل وایم ایمان خو سکون سره واوره دا مې ایمان دی کبه په دې ملک د لیډرۍ شوقین نو زما په اومه پیړۍ د نالت کبه په دې ملک د دې تیزنې منبرۍ شوقین دا تیزن کوڅه ډک دا شرمېدلي منبران کبه د دې شوقین نو زما په اومه پیړۍ د نالتي چې زما په موټر امنه ایم پی اے دا بوډونه لرې کوي شرمېدلو ایم پی اے بوډونه لرې کوي ملکم په شرمونو شرم کله مې دا شوقي چې زما په موټر کې د ایم او ایم پی اے بورډ لګېدلی زما په اومه پیړۍ د نالت کله مې د دې شرمېدلي وزارت شوقي نو زما په اومه پیړۍ د نالت اسلام راوستو د پاره به د جټکې مشین پکار چې دارې مشین ته بدن سملې تنه یو خوا غورځېږي او سر بل خوا غورځي مولانا فضل الرحمن صاحب وایي جایګیردار زمانه به یو جایګیردار ژوندی پاتې نه دا ستاسو د پلار ملک دی که دا ستاسو د نیکه ملک دی تاسو وګورئ په 40 کاله پاکستان کې په یو سیټ باندې چرتا د کونډې
د غریب یتیم بچه وخایي چې هغه یا کمشنر وي یا ډیپټي کمشنر وي یا اے سی وي یا ای اے سی وي یا سیکټري وي یا ډیپټي سیکټري. راشه د کندو زامن درته وښیم لا یې کړې ده ایم اے کړې ده ایم ایل سی کړې ده انجینئرنګ یې کړی دی در په در خاورې په سر ګرځي د کلرکۍ ځای چې خالی شي نو هغې دپاره 15,000 درخواسته د ډبل ایم اے والا راشي چې دا کلرکي مال راکړي. نو چا چې ایډورټایزمنټ په اخبار کې کړی او متعلقه افسر ته ورشي چې جی زه انټرویو دپاره راغلی وایي جی خو چیف منسټر ټلیفون کړی او د هغه سړی پرې واغست. دا ملک د چیف منسټر د پلار حکومت دی دا د هغه جایګیر دی. په دې کې والکه خدایم خولې